أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ابراهیم دا یوسف علیہ السلام تذکرہ وا. یوسف علیہ السلام دا خزنا هم تنگ شو نو دعای وکړه چې رب السجن احب الی مما يدعوننی الیه، جیل میں خوښ دی نو جیل ته کو. کله چې جیل ته لاړ نو په دغه ورځو کې واقعه دا ذکر کوي چې دوه نوکرانو هغوی هم جیل ته ورننستی شو. جیل کې چې کله سړی نو بعضې خلک خداسي چې د هغې د الله سره تعلقي څوک لګیا دي په ذکر اذکار کې، په منځونو کې، په تلاوتونو کې، او بعضې خلک داسې دي چې د هغې څه کار نه وي جو په مخه باندې پراته وي. بعضې جیلونو کې هغه مشقت پکې ومي، هغه بیا بل شاني، لیکن چې مشقت پکې نه وي هر یو سړي ته اختیار دی څه کوې کوه، که ثمرې او که پاسې، خو یې به په دې جیل کې. نو ډېر خلک پکې داسې چا پکې حفظ وکړو، چا پکې قرآن ووی، چا پکې علمونه هم وکړو، او چا پکې هنرونه یې زده کړو. دا دغسې خالي ناسي. نو بعضې خلک بیا خوب ته کار ویلی پراته ودی. نو دغه دوه کسان راغلي موږ خوب لیدلی او خوب یې لیدلی، نو دا خپله خبره د خوب وکړه. یوسف علیہ السلام هغه ته خو د خبرې مقام میلاوېدل پکارو، نو هغه ته د خبرې موقع میلاو شوه. نو هغه چې خبره کوي نو د بل څه نه کوي، د دین خبره کوي، د الله د وحدانیت خبره کوي. نو ورته وایي یو مطلب د هغې دا دی چې تاسو له چې کومه ډوډۍ را درکولی کېږي نو هغه هسې هم ډوډۍ ته انتظار دی، ډوډۍ به راوړی کېږي. نو زه به د هغې نه مخکې تاسو ته د دې خوب تعبیر ووایم، خو کینو خپله یو نور خبرې کوو. نو مسله د توحید یې ورته شروع کړه، اارباب متفرقون خیر. او بعضې دا وایي چې خبره ورته دام پیش کړه چې دا خوب تعبیرونه دي، دا الله ماله د علم را کړلی، مسله د توحید دا د دې علم الله مال را کړلی، نو دې بیان زه کوم. او بله دا ده چې تاسو له چې وس کم رزق درکولی کېږي نو د هغې د راتلو نه مخکې زه به تاسو ته یم چې نن به تاسو ته پلانکې رزق میلاویږي. دا هم پیغمبرو د هغه معجزه وه، دا نه چې د غیب علم ورسره و، نه دا معجزتاً. د عیسی علیہ السلام هم داسې معجزه وه چې هغه به داسې خلکو ته وی تاسو خوړلي او تاسو کور کې پرېښودي دي. دا یې تذکره به کوله.
دا هم الله رب العزت د طرف نه هغه ته ورکړی شوې وه یوه معجزه وه. نو مسله د توحید یې ورته بیان کړه، مسله د سنت بیان کړه چې سنت تابعداري پکار ده، لکه ابراهیم علیه السلام دی، اسحاق علیه السلام دی، یعقوب علیه السلام دی، پیغمبران دي، نو د هغې تابعداري پکار ده، د سنت تابعداري پکار ده. د شرک نه ځان یوې ډډې ته کول پکار دي، د شرک نه ځان ساتل پکار دي. هغې دپاره خبره یې وکړه. اوس چې خدایان ګڼي، یو په یو ځای کې دی، بل په بل ځای کې دی، بل په بل ځای کې دی، نو هغه ته رسېدل ګران دي. دا نه یې کو بعضې پکې ژوندي خلک وي او د هغې نه یې رب جوړ کړی، نو یو پسې به یو ځای ته ځې، بل پسې به بل ځای ته ځې، او د دې ګڼو رضا کول ګراني، د یو الله رضا کول آسان دي. او د دې ګڼو چې ګڼ شي نو بیا به هر یو خپله خپله خبره کوي، نو د هغې رضا کول ګراني. الله چې رضا کیږي نو په توحید باندې رضا کیږي، الله چې رضا کیږي نو توحید او سنت باندې رضا کیږي. ادا تاسو چې چاته را مدد شوای، څوک چې تاسو واکداران او ذمہوار ګڼئ، نو دا د دې دا ذمہواري دا کم ځای کې وه، دا چا ویلي او دا نمونه دي، دا تاسو یې ښودي دي، ستاسو پلارانو یې ښودي دي. الله رب العزت خو په دې باندې څه دلیل نه دی نازل کړی. بیا هغې چې کوم خوب لیدلی و، د هغې خوب تعبیر ورته وایي، هغې تذکره راځي. ودخل معه السجن فتیان، او داخل شو د سره جیل ته دوه نوکران. یا دخل معه السجن، داخل شو په دغه دور کې، په دغه زمانه کې یو دوه نوکران، مخکې رستو بس دا زمانه یوه ده، او یا دام کې دی شي چې بالکل یو ځای. هلته کې هغې نوکران دي، هغې څه قصه کړله نو هغې د وجې نه، او دلته کې یوسف علیه السلام په باره کې هم فیصله شوې ده چې دی جیل ته واچوي. نو دخل معه السجن فتیان، داخل شو د هغه سره جیل ته یو دوه نوکران. قال احدهما، نو یو تن پکې وی، نو فوري نه وایي، وقف دی، دی کې وخت تیر شوی دی. قال احدهما، نو یو تن پکې وی، انی ارانی اعصر خمرا، یقینا انما ځان لرا چې نه چوړوم شراب. وقال آخر، غبل وی، انی ارانی یقینا انم ځان لرا احمل فوق راسی خبزا، چې اوچتو ما د خپل سر لپاسه ډوډۍ. تاکل الطیر منو، چې خوري مارغان د هغې نه. نبئنا بتاویله، خبر راکه موږ لا په تعبیر د دې باندې. انا نراک من المحسنین، یقینا انو موږ تعالی را د نیکو کارونه، ته نیکو کار سړی، نو موږ ته د تعبیر راکه، د تعویل موږ ته وکړه. نو خوب یې لیدل یو تن، او یاد دا چې بعضې وایي وروستو خبره راځي چې دې ځان له فرضي خبرې جوړې کړې. یوسف علیه السلام ورته وایي که تاسو هر څنګه چې خوب لیدلی که نه، خو تاسو چې کوم څه خبره کړله، چا چې دغسې خبره کړله ځان په باره کې، دا خبره کوي چې ما داسې خوب لیدلی، بل وایي ما داسې لیدلی، نو د هغې دپاره خبره دغسې ده، خبره راځي. نو یو وایي زه نه چوړوم شراب، مطلب انګور دی، انګور هغه نه چوړوم، د هغې نه سرکه وځي، او د هغې نه بیا شراب جوړولی کېږي. وقال آخر، بل وی، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا،
یقینا چتو ما په خپل سر باندې ډوړی سر لپاس میں ډوړی خو دې تاکل الطير منه مرغان نازي او داغې نه خوري نبینا بتاویل تعبیر خبر را کوم لا په تعبیر دی باندې نه رانا کا من المحسنین یقینا انو موږ تعالی ر دنه کو کارونه قال لا یاتیکما طعام یوسف علیہ السلام وتوي نبرازی تاسو له خوراک ترزقانی تاسو له رزق کم درکول کیږي لا نباتکما مگر زبا خبر درکوما تاسو له تعبیر د خوب تاسو بتاویلی قبل یاتیکما مخکې دا درات لونه تاسو ته دویم دادا لا یاتیکما طعام اول وتا خپل خبره کوي چې او مال الله رب العزت دا خبر را کړل دا یو علم را کړل دا معجزه را کړل لا یاتیکما طعام ترزقانی جنب راضی تاسو له خوراک چې درکول کیږي تاسو له الا نباتکما مگر خبر بدر کوم ز تاسو له داغي بتاویل په جنس داغه ډوړی باندې په تفصیل داغه ډوړی باندې چې هغه سبب تاسو له درکول کی قبل یاتیکما مخکې داغه دراتلونه تاسو ته ذالکما مما علمنی ربی دا هغه ندی چې علم را کړل مال زما رب انی ترکت ملت قوم یقینا ما پر خود دین داغ قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان راوړي په الله باندې و هم بالآخرت هم کافرون او دی په الله په آخرت باندې انکار کوونکی چې څوک الله نه مني قیامت ورځ نه مني نو داغي دین ما پر خود ده نو وی زب تاسو لا تعبیر در کوم داغه ډوړی دراتلو نه مخکې د خوبونو تعبیر چې نه هغه ماته الله خودلله کینو خبرې کو نظر تم یو خبر کوم مسله د توحید د بیانوم ادا مسله توحید چې نه الله ترم نه راغله توحید و سنت وتبعت ملت آبائی ما تابعداری کړل د دین دا خپلو پلار نیکو چې ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام کم چې ناکار خلق دي کم چې بی دین خلق دي داغي هغه نقش قدم مې نزو نقش قدم چې اختیارو ناغه به د هغه نیکانو خلق وي هغه به د ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلامي زچې تابعداری کوم دې دور کې د پیغمبر تابعداری کولی بیا ته د پیغمبر په تابعداري باندې سړی پوېږي نه څنګه حکم لاغه لپاره یو تفصیل کون کې پکار دی ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم احادیث یې هغه اصلي ته ټول رسیدلی نه دي او یاد دې پوېږي نه پاغي باندې نو دې بس چل کوي نو دل یو تن پکار دی چې هغه په سیده روان شي تابعداري کوي کنه نو تابعداري د پلار نکنه تابعداري د داسې یو شخصیت وکړه چې هغه مسلمي چې هغه په دین باندې یقینا تلای په دین باندې پوه سو دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا ملګری دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دی دا مشران د دین دین خیز د کړو دین خلق کو ته خودلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبره باندې په قران کریم باندې ډیر خپوي دو نو تابعداري کړل ما د خپل پلار نیکه چې هغه ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام چې کله د نور ندی بیا خپل پلان د دې تابعداري چا تابعداري کې دانش خو ده ولې حالت کې بے دین یا پکی عقل به د نور چې پکی دي نه وي منګه پیغمبر تابعداري کو نو پیغمبر چې ټول حدیث ته زده کې نه اله به کې کنه په دې زمانہ کې چې اوسره لګیا ده نو خامخا چا پسې بزي د چا خبره به منی
نو موږ وایو د دې زمانې مولا پسې ولې ځي، خو هغه زمانې چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نږدې سړی و هغه تابعداري وکړه که نه. دا خبره عموماً په دې کې هغه چې څنګه په دې باندې تللی او په هغه طریقې باندې ته لاړ شه. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، نشته نه دی جایز زموږ دپاره چې موږ دې شریک جوړ کړو د الله سره هېڅ شی، هر شی چې هېڅ شی ورسره شریکول نه دي پکار، نه به ورسره ګټه لوټه دا ونه بوټې وغیره دي، که هغه بوتان دي که جمادات دي که حیوانات دي که نباتات دي، هر څه چې دي انسانان دي او که هغه بیا ملائک دي او که پیریان دي. انبیاء په انسانانو کې بیا ځان لا درجو والا خلق دي، نو څه پکې اولیاء کرام دي، نو څه پکې بزرګان دي، نو څه پکې علماء کرام دي، نو څه پکې انبیاء علیهم السلام دي که نه. او نه هېڅ شی به نه شریکه هېڅوک، نه به ورسره پیغمبر شریکه نه به ورسره ملائک شریکه، چې دغه نه شریک کېږي نو دې نه چې کته دي د هغې خو د سره سوال نه پیدا کېږي. ذالک من فضل الله، دا فضل د الله دی علینا په موږ باندې، وعلى الناس په خلکو باندې، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه وباسي. یا صاحب السجن، اے زما د جیل دوه ملګرو، ارباب متفرقون خیر، آیا خدایان ارباب ګڼ ارباب دي، یو رب دی نو بل رب دی نو بل رب دی، ګڼ الهه د خلکو جوړ کړلی نو هغه ګڼ ښه دي، چنګ ونګ ښه دي، ام الله الواحد القهار، یا الله چې یکی یو دی زورور هغه ښه دی. نو د یو رضا کول اسان دي، وروسته به راځي سورت النحل کې هم راځي. الله مثال پیش کوي، یو تن دی د هغه یو آقا دی او بل یو تن دی د هغه دوه آقاګان دي، نو د دې یو آسان خدمت آسان دی، د ده رضا کول آسان دی که د دوه آسان دي؟ نو د یو رضا کول آسان دي که نه. ما تعبدون من دون الا اسمان سمیتم وانتم آباؤکم، تاسو بندگی نه کوئ د الله نه سوا مگر د نومونو یې کوئ، اسمان سمیتم وانتم نومونه یې ښودي دا تاسو د ستاسو پلرانو، ما نزل الله بیا من سلطان، ما انزل الله نه دی نازل کړی الله په دې باندې څه دلیل پې نشتي. ته چې وایې دا د بادو ذموار دی دې باندې څه دلیل دی، دا د سرخوږي دی نو د دې باندې څه دلیل دی؟ دلیل خو پکار دی که نه. بعضې پکې د اولاد دی د بچو دي پکې، بعضې پکې د لیونو دی، بعضې پکې د څه دی، بعضې د څه دي. نو اسمان سمیتم وانتم، دا خو نومونه یې تاسو ایښودي یا ستاسو پلرانو ایښودي، ما انزل الله بها من سلطان، نه دی نازل کړی الله په دې باندې څه دلیل، دلیل خو نشته پې، چې دلیل نشته بې دلیله سړی روان وي نو دا خو بیا ظلم دی. مخکې ویلو ان الحکم الا لله، نه دی حکم نه دی فیصله مگر د الله په اختیار کې ده. بندگی صرف د الله حق دی، د بل چا حق نشتی. امر الله تعبدوا الا اياه، الله دا حکم کړی چې او بندگی بنه کوئ ما سوا د الله نه، د یو الله بندگی وکوئ د بل چا بندگی بنه کوئ، هغه الله یو ومنئ. ذالک الدین القیم، دا دین مضبوط، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه. خبره رسی نه سرته خبره وه، یو دغه دوه نوکرانو، یو اوبو والا و یو ډوډۍ والا و. نا ډوډۍ والا چې و نو هغه پکې په دې خوراک کې زهر میلاو کړي و. فیصله بیا په هغه باندې شي، د وروستو خبر راځي بیا انشاءالله سبا شي. نا خوب خبره ذکر کړوه او تعبیر به انشاءالله سبا ووایو. مخکې نه موږ هم رکوع مخکې نه وی ویلي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، او وی خزو په خار کې دا خبره کوله د خزو امرأة العزیز چې خزه د عزیز چې دا نو تراود فتاها غوښتنه کوي، مراوده کوي، مطالبه کوي د غلط کار د فتاها د خپل نوکرنا، عن نفسی داغه د نفس مبارک یو قد شغفها حبا، یقینا ورننوتل مینا محبت داغه په د دې پسړه کې.
انا لنراها فی ضلال مبین، یقین منگا انو دی لرا په خامغه په گمراهی ښکاره کې، دا په گمراهی کې پرته ده. فلما سمعت بمکرهن، کله چې واورېده د ښځې زلیخې واورېده بمکرهن خبرې داغي مکرونه داغي، ارسلت الیهن داغي هغه تان و تشنیع واورېدو، داغي هغه بدره دی واورېدې خبرې خلق رسي کنه، ښځې خدا دیږي بیا ډېرې زیاتې پوهی. نو فلما سمعت بمکرهن کله چې واورېدې دې زلیخې داغي هغه مکرونه داغي هغه تان و تشنیع، ارسلت الیهن نو سوال جواب ولېږل هغې ته، واعتدت لهن متکا او جوړ کړو هغې له زید تکیا زید یو مجلس د خوراک، واتت کل واحدت منهن سکینا او ورکه هر یو د دې زنانو نه، هر یوې زنانو ته د دې نه ورکه سکینن چاړه. وقالت اخرج علیهن، وی یوسف علیہ السلام ته چې راوځه په دې ښځو باندې، دې ښځو ته راوځه. فلما رأینه کله چې هغه راووت نو ویلې ده دې ښځو چې اولدنا اکبر نه نو غټې وګاڼه، وقطعن ایدیهن زخمی کړه خپل لاسونه، وقلنا حاشا لله یوی چې سبحان الله ما هذا بشرا نه دا کلمه تعجب ده وي، حاشا لله ما هذا بشرا نه دا بشر دا انسان نه دی، دا بشر نه دی، ان هذا الا ملک کریم نه دا مگر ملک دی عزتمن، دا د ملائکو د جنس نه دی چلتا، یا خدا چې ډېر زیات خیسته دی، دویمه دا چې ځان د ګناه نه ساتل داسې لکه څنګه چې ملائک ځان ساتي. قالت نو دې ښځې وې فذلکن الذی لمتننی فیه، وی دا هغه سړی دی چې تاسو زه ملامته کولم د ده په باره کې، تاسو چې دا تانو تشنیع کوله، تاسو چې دا وی قد شغفها حبا، تاسو چې دا وی تراود فتح عن نفسه، دا خبره چې تاسو کوله دا هغه دی که تاسو پې زه ملامته کولم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، یقینا ما د دنه مطالبه کړله د نفس په باره کې، د دنه مې مطالبه کړله د بدۍ د بدکارۍ عن نفسه د نفس په باره کې، فاستعصم د ښه ځان بچ ساتل دی، تر اوسه پورې خو ځان بچ ساتل دی، لیکن خبره داسې ده ولئن لم یفعل ما آمره، تاسو ته م ووایئ که چېرې ونه کي دی هغه چې زه درته حکم کوم، لیسجنن نو خامخا دی به جیل ته واچولی شي، ولیکون من الصاغرین او خامخا شي به دی د ذلیلو نه. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه، یوسف علیہ السلام یا الله جیل میں زیاد خوښ دی د هغه څه نه چې دا خلک دا ښځې ورته ما رابلي، والا تصرف عني کیدهن، یا الله که وانړی ته مانه د دې دا مکرونه د دې دا چلول، اسبو الیهن نو ور کوک بشم ور مایل بشم دیتا، واکم من الجاهلین او شم د جاهلانو نه. فاستجاب له ربه نو قبولتیا وکړه د هغه دپاره رب د هغه، فصرف عنه کیدهن نو واړول د هغه نه چلول د دې زنانو، انه هو السمیع العلیم، یقینا الله دی اورېدونکی پوهه. ثم بدا لهم، بیا ښکاره شوه د خلکو ته من بعد ما راو الآیات، رستو د هغه نه چې ویلې دي نښې، لیسجننه چې خامخا د دې جیل ته واچولی شي حتی حین تر یو وخته پورې. ودخل معه السجن فتیان، او داخل شو د سره جیل ته یو دوه نوکران، قال احدهما نو یو تن د دې دواړو نه انی ارانی عاصر خمرا، یقینا انما زه خپل ځان لره چې نه چړومه شراب. وقال آخر بل وی انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، یقینا انما ځان لره چوچتومه د خپل سر له پاسه ډوډۍ، تاکل الطیر منه خوراک دی ډوډۍ ده، تاکل الطیر منه چې خوري مارغان د هغې نه، نبئنا بتاویله خبر راکه موږ لا په تعبیر د دې باندې، انا نراک من المحسنین، یقینا موږ اینو تعالی را د نیکو کارونه. قال لا یاتیکما طعام، یوسف علیہ السلام ته وایي نه به راځي تاسو له خوراک، ترزقانی چې درکولی کېږي تاسو له، الا نباتکما بتاویله مگر زه به خبر در کوم تاسو له په تعبیر د دې خوبونو، یا زه به خبر در کوم تاسو له په حقیقت د هغه ډوډۍ باندې، ډوډۍ به څنګه وي، د هغې انواع اقسام به څه وي، یا الا نباتکما زه به تاسو له خبر در کوم. دلته کې وس خبرې کوو، مسله توحید بیانوم تاسو ته، قبل یاتیکما مخکې تاسو له ډوډۍ درکوله کېدو نه، مخکې د ډوډۍ راوړې کېدو نه.
ذالکما مما علمنی ربی، دا هغه دی چې مال علم را کړی رب زما، انی ترکت ملت قوم، یقینا ما پرېښودی دین دا هغه قوم چې ایمان نه لري په الله باندې او دی په آخرت باندې انکار کوونکي دي. واتبعت ملت آبایی، ما تابعداري کړله د دین د خپل پلار نیکه چې ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام. ما کان من اله ما کان لنا ان نشرک بالله، نه دی جایز زموږ دپاره چې موږ دې شریک جوړو د الله سره څوک هېڅ شی. ذالک من فضل الله، دا د فضل د الله نه دی په موږ باندې، وعلى الناس په خلکو باندې، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه وباسي. یا صاحب السجن، اے زما د جیل ملګرو، زما د جیل دوه ملګرو، ارباب متفرقون خیر، آیا خدایان ګډ چنګ ونګ متفرق ګډ وډ خیر هغه غوره دی، ام الله الواحد القهار، یا یو الله چې هغه دی یک یو زورور. ما تعبدون من دونی، تاسو بندگی نه کوئ د دغه بتانو، تاسو بندگی نه کوئ د دغه اربابو، الا اسمان مگر د نومونو کوئ، سمیتم چې تاسو یې خودي دي، انتم و آباؤکم استاسو پلرانو، ما انزل الله بیا من سلطان، نه نازل کړی الله په دې باندې څه دلیل، ان الحکم الا لله، نه دا فیصله مگر د الله په اختیار کې. امر الله تعبدوا الا اياه، الله حکم کړی د دې چې بندگی منه کوئ ما سوا د الله نه. ذالک الدین القیم، دا دین مضبوط، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي، او سبا ان شاء الله په سات مخکې به درس شروع کوو بیا.